बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स नن به موږ ډسکشن کوو په نمز اډمیشنز اناونس شوي دي نېشنل یونیورسيټي اف میډیکل ساينسز کوم د چې موږ نمز ویل شو نمز ام ډي کېټ جدا شی دی او ام ډي کېټ جدا شی دی سټوډنټ دا خبره یاد وساتئ که تاسو چېرته هم د آرمډ فورسز څومره چې د آرمي انډر کار کوي که پای کې تاسو ایز ا میډیکل کیډټ اډمیشن کول غواړئ او که ایز ا سیویلین کیډټ اډمیشن کول غواړئ نو ته به ام ډي کیډ هم پاس کې او نمز ام ډي کیډ به هم پاس کې که په دواړو کې د یو فیل کو نو ستا اډمیشن نه کیږي په نمز ام ډي کیډ به ستا میرټ لګي او ام ډي کیډ به صرف پاس پکاري ټیک شو نو د دې لږ په ډیټیل کې موږ ډسکشن کوو د دې سلیبس ډسکس کوو او بیا د دې پیپر پیټرن او بیا د دې د اپلای کولو طریقه ټیک شو ها نمز بیسیکلی زموږ سره نېشنل یونیورسيټي اف میډیکل ساينس د دې سره چې کوم افیلیټډ کالجز دي میډیکل کالجز هغه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 میډیکل او 1 2 3 4 5 6 7 7 د سره ډینټل نو ټوټل 22 میډیکل کالجونه دي په پاکستان کې دا خو ستا په ډومیسایلرز اډمیشن کېدی شي په دې کې چې دا فرست نمبر دی کنه آرمي میډیکل کالج دا خو صرف د میډیکل کیډټس لپاره دی په دې کې به هغه سټوډنټان سبق وایي چې هغه د آرمي خپل میډیکل کیډټس دي مطلب دا دی چې هم په آرمي سبق وایي هم ولا بیا کیپټن رینک ورکوي د دې خو کرایټیریا ډیفرنٹ ده په دې باندې زما په یوټیوب باندې ویډیو شته تاسو هغه چیک کولی شئ ښه باقی سی ایم ایچ انسټیټیوټ بهاولپور کینټ شو کاریا کینټ شو لاهور کینټ شو ملتان کینټ شو ټیکسلا کینټ شو ملیر کینټ شو کوټه کینټ شو وا کینټ شو دا ډایرکټ د آرمی انډر کار کوي ټیک شو باقی بدی کې بتاله خ په پیډ اډمیشن ملاویږي او د دې فی سټرکچر چې کوم دی نو هغه ډیفرنٹ دی دا شروع شي سره 2.5 लाख پر ایئر اخو خیر د میډیکل کیډټس دا حساب راځي روډ سی ایم ایچ والا بیا 6 लाख 8 लाख 12 लाख څه تقریبا نس چې کم دی نو هغه 21 22 लाख پورې راځي تقریبا 24 ورسې سره د خرچو سره بیا بهره یونیورسيټي شو بهره یونیورسيټي اف میډیسن شو په کراچۍ کې بیا اسلام آباد کې فضائیه میډیکل کالج اسلام آباد شو فضائیه کراچی شو بیا فاونډیشن یونیورسيټي اسلام آباد شو نست میډیکل سکول شو اسلام آباد شو بیا په ډینټل کې پنډیک راولپنډي سی ایم ایچ کم دی ډینټل سیکشن آرمی میډیکل کالج ایم سی چې وته بیسیکلی ویل شي بیا په ملتان کې دی بیا په لاهور کې دی بیا په ټیکسلا کې دی کوټه کالج اف ډینټسټري کیمز یا کیو سی ډي چې وته ویل شي کراچي کې اسلام آباد کې دا بیا هغه دی چې بهري او فاونډیشن یونیورسيټي کوم چې ام فورسز انډر کار کوي ټیک شو د دې بیسیکلی امپورټنٹ ډیټس دا دي چې اډمیشن په 18 مئی باندې سٹارټ شوی دی آنلاین رجسٹریشن چې کوم دی अब په 8 جون باندې ختميږي په نارمل فیس سره د لیټ فیس سره په 15 جون باندې به مطلب یو هفته پک ایکسټنشن دی نارمل فیس ته دې څومره دی هغه د 7500 د لیټ فیس سره 8500 او دا چې کوم دی نو دا بیا هغه فارن د پاره دی ټیک شو کوم چې مطلب په فارن پاسپورت باندې چې اپلای کړي خدای نمز ام ډي کې ټیسټ چې کوم دی نو دا 23 اگست دی د ام ډي کې ټیسټ 16 اگست اناونس شوی دی صحیح شو the test will be conducted simultaneously in the local center په 10 بجې به دا سٹارټ کیږي الیجیبل څوک دی ته اپلای کولای شي نو لولنې خبره چې ته پاکستانی سټیزن یا که اورسیز پاکستانی یا ډول نېشنلټی ده ټیک شو فارن نېشنل مطلب دی ته هر څوک اپلای کولای شي 18 کال نه کستا کم ایج نو تبه جوینایل کارت استعمالي جوینایل بیسیکلی انډر 18 والا نابالغ چې ته ویل شي دا د لپاره چې کم کارت جوړیږي تبه هغه کارت جوړې په نادر کې جوړیږي ښه 18 کال د پوره خو جو فل سی ان ای سی جوړ کا هغه نه پوره نو بیا به دا جوینایل کارت جوړې ښه اف اس سی د دې کړي ایچ اس اس سی کوم چې سیکنډریانو کې کیږي ا لیول د کړي یا 12 ګریډ اني ایگزامینیشن کوم چې فار ایگزامپل دا د خان بورډ نه کړي بهر مک نه کړي خو 12 کال ایجوکیشن دی غواړي که ریزلټ نه راوته هم ته اپلای کولای شي نمز ام ډي کېټ ته اپلای کولای شي نمز ام ډي کېټ 2026 بین هیلډ on 26 اگست 23 اگست دا خو شو او دا صرف د ام بي بي اس او د بي ډي اس لپاره دی په اسلام آباد کې هم ټیسټ دی په پنجاب کې بیا باولپور فیصل آباد گجراوالا کاریا لاهور ملتان راولپنډي سرګودا په ټولو کې سټیشن شته په سند کې حیدرآباد کراچي شو په نواقل او کې پی کې کې بټاباد او پېښور ټیک شو بلوچستان کې صرف کوټه او بهر په سعودي عرب کې د ټیسټ هم کیږي اوس راشي د دې پیپر پیټرن له
ستاسو سره لوکل د لیکلي چې دوه چایسز دي دا خو زه تاسو ته په هغې فارم کې ووایم. Nums indicate shall comprise of two components دي. د پیپر چې کوم دی په دې کې دوه حصې دي. اولنۍ پارت A چې کوم دی دا 2 غنټې 45 منټې په دې کې 150 MCQ وي. ټیک شو. بایولوژي پکې د ټولو سیوا وي، کیمستري او فزیکس یو عمر ویټیج، انګلیش پکې کمی. پارت B چې کوم دی سایکولوژیکل ټیسټ دی دا 50 MCQs او دا 15 منټس مطلب ټوټل د 3 غنټو ټیسټ دی. نو نیگیټیو مارکینګ وړو نشته خبر ټیسټ کې. د دې پیټرن باندې زه تاسو مخکې په سلیبس کې پوه کوم. او اپلای به څنګه کوئ دا ټول د ډسکس کوم. اوس ګورئ ښه وړو د دې د سلیبس ګورو او په دې باندې فردر ډسکشن کوو. زه لاړم ګوګل ته، په ګوګلز کې مې صرف ولیکو نمز. ټیک شو. چې څنګه مې انټر کو ډایرکټ د مالا دا پیج راکو. دا پیج به تاسو کلیک کړئ. چې دا پیج تاسو کلیک کړئ ډایرکټ دی دا د نمز پیج ته بوځي. دا دی نمز انډیکیټ بالکل مخامخ دی. په دې باندې به کلیک کړئ. د نمز ټول ډیټیلز راوالي. دا غ کالجونه چې کوم د سر رجسټرډ دي، دا غ کی ډیټس دي کوم چې ما لري تاسو په ایڈورټایزمنت کې شو کړل. دا الیجیبিলিټي کرایټیریا ده. دا د رجسټریشن طریقه کار دی. دا خو ته اوس په ویډیو کې وایم. 7,500 روپۍ د دې فیس دی چې لیټ فیس سره شي یو هفته لیټ شي نو 8,500 به شي. کوشش کوي وړو چې څومره ارلی سټیجز کې تاسو اډمیشن وکړو که لیټ کېږي نو ګر پېښور سټیشن کې ختم شي او بیا مجبورا نیبټ آباد ته چې ته بل ځای ته به ځئ. اوس راشئ په دې کې ډاونلوډ سلیبس ته زه لاړم. دا د نم سلیبس دی. دې ته وګورئ ښه. د نمس په سلیبس کې دا 2026 وال د دې سلیبس دی. د نم سلیبس کې مخکې راشئ د لږ ډیټیلز زه ووایم. دا تاسو ته ایزیلی دی په دې پیج اویلیبل دی. ښه وړو د پیپر سټرکچر ټوټل نمبر اف MCQ د تیوریټیکل یا د سبجیکټ چې کوم دی 150 دی. 2 غنټې 45 منټ ټایم دی. بیا پیپر 2 چې کوم دی 50 MCQs دی. 15 منټ کې به کوي کم نارملی لاجیکل ریزنینګ والا کوېسچنز دي. بایولوژي ویټیج 37% دی مطلب 55 MCQs به د بایولوژي، 40 به د فزیکس، 40 به د کیمستري، 15 به د انګلیش. دا ټوټل شو 150. ټیک شو. سایکولوژیکل ټیسټ 50 نمبر دی. ټیک شو. ټوټل شوي 200 مارکس. په دې کې 20 MCQs ایزی دي، 60 MCQs موډریټ دي او 20 MCQs چې کوم دي نو دا هارډ دي. نو وړو ګورئ مطلب دا دی چې 80% ټیسټ به نارملی آسان وي. in biology او physics 70% question will be recall. دا به theoretically 30% question چې کوم دی نو ګوره 30% دی ته وګورئ. دا د شوي 80 او دا 135. د 135 زه تاسو له حساب راوباسم. د 135 او multiplied by 0.30 تقریبا 40 question چې کوم دی په 135 کې کېدای شي چې په دې کې numerical based question راشي. ټیک شو. او 135 باقي تقریبا 95 question به theoretically کمی کې چې نارملی تا ګوټه لګولي او ډایرکټ انسر ورکړي. دې ته اوس راشئ وړو د بایولوژي کنټینټس ته وګورئ. وړو د دې نمس کنټینټس د MDCAT د کنټینټس نه کم دي. د MDCAT د 2025 چې کوم سلیبس او د اقا سلیبس دی. بایو ډایورسټي ده پکې، بایو انرجیټک دی پکې، بایو مالیکیول دی، بایولوژیکل مالیکیول دی، سیل سټرکچر ان فنکشن، کوارډینیشن ان کنټرول، diversity among animals, enzyme show, evolution show, life process in animals and plants show, prokaryotes the reproduction, the support and movement, the variation, genetics and inheritance. دا 13 chapter په بایو کې دي. ټیک شو. بیا د هر یو بیا سب ټاپکس هم دي. دا سلیبس وړو لازمي سټډي کوي. چې مخکې لاړ شو دا به زه ډاونلوډ کم. ځینې ټایم کې سټوډنټس غواړي سروي سلیبس. کیمستري ته وګورئ. په کیمستري کې انټروډکشن ټو فنډامنټل کنسپټ آف کیمستري دی، اټامک سټرکچر دی، ګیسز دی، لیکوډ دی، سالډ دی، کیمیکل ایکویلیبریم دی، ریاکشن کاینیټکس دی، ترموکیمستري دی، الکتروکیمستري دی، کیمیکل بانډینګ دی، SNP بلاک ایلیمنټس دي، ټرانزیشن ایلیمنټس دي، فنډامنټل پرنسپل اف ارګینیک کیمستري دی، کیمستري اف هایدروکاربنز، الکایل هالایډز دي، الکوهولز اینڈ فینولز دي، الډیهایډز او کیټونز دي، کاربوکسیلیک اسید دي او مایکرومالیکیولز دي. دا 19 چپټرز دي. او تاسو راشئ دا بیا سب ډسکشن دی په دې کې. زه خو په دې کې په ډیټیل نه ځم، زه صرف دا سرسري سلیبس ډسکس کوم. فزیکس لکه تاسو راشئ نو په فزیکس کې ګوره ویکټر چپټر په MDCAT کې شته، دلته نشته. فورس اینډ موشن دی، ورک دی، روټیشن دی په چپټر 5، ویوز دی.
thermodynamics, electrostatic current, electricity, electromagnetism, electromagnetic induction. اوس ګوره په دې ځای کې وړو زموږ سره په MD-CAT کې AC سرکټ شته، په دې کې AC سرکټ نشته. electronics, dawn of modern physics, atomic spectra او nuclear physics. ټیک شو؟ دا ستاسو د فزیکس سلیبس شو. مخکې لاړ شئ انګلیش. په انګلیش کې comprehend key vocabulary. ټیک شو؟ demonstrate control of tenses and sentences structure. بیا مخکې به راشي demonstrate ability to differentiate between the correct and incorrect structure of sentences and use of the writing conventions of the spelling, capitalization and punctuations. The demonstrate correct use of the subject verb agreement show. دا خو انګلیش ته وړو، دا خو ځان له بیا په ډیټیل باندې وګورئ. او لاجیکل ریزنینګ له چې راشئ که نه وړو، دا دی لاجیکل ریزنینګ. لاجیکل ریزنینګ چې کوم دی که نه دا بالکل NMD-CAT والا دی. یو کریټیکل تھنکینګ دی، یو په دې کې لیټر اینډ سیمبلز دی، یو په دې کې لاجیکل ډیډکشنز دی. وړو په دې زما ویډیو شته زما په یوټیوب چینل کې چې تاسو لاړ شئ پلی لیست ته، پای کې د لاجیکل ریزنینګ جدا سیکشن دی. ښه لاجیکل پرابلمز دی، کاز ان افیکټ دی او کورس کاز ان افیکټ او کورس اف ایکشن. ټیک شو؟ نو دا بالکل هغه دی کوم چې په MD-CAT کې دی. صحیح شو؟ اوس راشي سټوډنټس د دې د اپلای کولو طریقه. ټیک شو؟ د اپلای کولو طریقه زه به بیک شم، زه بیا هغې زړې خبرې لرالم. ما دا ځای که ګوګل کې نمز ولیکو، نمز MD-CAT مې ولیکو. ټیک شو؟ چې نمز MD-CAT مې ولیکو ډایرکټ دی رالم نمز 2026 لا، او دې کې به لږ لاندې راشئ. تاسو چې تاسو لږ لاندې راشئ نو په دې ځای کې دا درته وایي ټو اپلای آنلاین نمز MD-CAT، دا به کلیک کوئ. دا چې تاسو کلیک کنه وړو تاسو ته ډایرکټ دا ځای راغی. ټیک شو؟ تاسو ته ډایرکټ یو پیج کولاو شو. اوس راشئ دا ما لږ سټپ بای سټپ سالو کړی دی، دې ته وګورئ. ښه دې ته ګورئ ښه سټوډنټ چې دا پیج کله تاسو ته راشي نو ټولو نه مخکې تاسو به د ساین اپ دا بټن ووایي. چې کله د ساین اپ دا بټن تاسو ووله تاسو ته به دا پیج راشي. نو په دې ځای کې به خپل مکمل نوم ورکړئ کوم چې ستا د میټرک په DMC کې لیکلی دی یا په سرټیفیکیټ کې. په دې ځای کې به خپل ایمیل ایډرس ورکړئ، خو دا به ایکټیو وي. په دې ځای کې به خپل موبایل نمبر ورکړئ. ټیک شو؟ او په دې ځای کې دا پاسنی کوډ یې نه دی لکه PKSSR، دا به دلته ولیکئ. ټیک شو؟ او ډایرکټ په رجسټر ووایي چې څنګه رجسټر ووایي دی تعالی ډایرکټ دا 6 نمبرې پاسورډ درکړي. دا پاسورډ به وړو ځان سره سنبال ساتئ، دا ستا پاسورډ دی. ټیک شو؟ ښه اوس چې څنګه ته دا کلیک کې مطلب دا رجسټرډ بټن چې کوم دی دا لاندې چې لیکلي پاسورډ دا چې ته انټر کړې ته ډایرکټ دې پیج ته راولي. په دې پیج کې وګورئ بره چې کوم دی کینډیډیټ او ستا نوم به یې درکړي، کویک آی ډي به یې درکړي، سلیکټ کنټري به ووایي چې کنټري دې څنګه سلیکټ کړه اټومیټیکلي ته به پاکستان کې ټیسټ ورکړې، پاکستان کلیک کړه. سلیکټ کنټري به ووایي. ټیک شو؟ چې څنګه دی ووایو چې دغه دی راغی چې سلیکټ کنټري. دریم سټیپ په دې کې صحیح پے فیس جمع کول دي. څنګه چې ته دا کلیک کړي که نه وړو به دې لږ ځان پوه کوئ. ښه فی د دې ډېر په اسانه پے کېږي، او چې څنګه د فی پے کو ډایرکټ تا ته ووایي راځه خپل فردر اپلیکیشن فل کړه، اول به په دې کې فی پے کوئ. نو دا ستا نه دی، دا کنزومر آی ډي ده، دا به یاد ساتئ. وړو دا به بالکل یاد ساتئ، دا به ځان سره ولیکئ، ته به په دې باندې پیمنټ کوې. ټیک شو؟ چې په دې څنګه تا کلیک کو که نه بلکې دا کاپی کوي، دا ځان سره کاپی کوي او راشي ایزه پیسه پیج کولاو کوي. ایزه پیسه چې تاسو څنګه کولاو کو ډایرکټ سرچ بټن لراشي. چې سرچ بټن لراشي او تاسو کلیک کو نو په دې ځای کې دا KUIC کویک په ولیکئ، د لاندې تاسو راغی کویک پے. دا کویک پے چې ته څنګه کلیک کې د ډایرکټ تا ته وایي اقا نمبر ور واچو، ته به دا نمبر ور واچې، دا یو نمبر دی وړو، دا یو نمبر نه دی، دی به ته په دې ځای کې ور واچې. دا نمبر چې کله تا څنګه په دې ځای کې ور واچو دی ډایرکټ ستا ډیټیلز راوالي. دا ډیټیلز به راوالي نو په دې به باقاعده ستا دا نوم لیکلی، دا ځای به ستا نوم لیکلی، دا ځای به ستا آی ډي کوم چې په هغه ځای کې وه. که ستا نوم ټیکو جو ډایرکټ په دې باندې پیمنټ وکړه اوکې ووایه، پیسې به کټ شي. چې پیسې کټ شوي دا یې بله طریقه ده، خو خیر دا مه کوئ. دی به ډایرکټ چې څنګه تا پیسې کلیک کړې که نه بس ډایرکټ د دې ځای کې راشي ستا فی پے فی کمپلیټډ به راشي. ټیک شو؟ ایزي پیسه نه یې وکړئ، دا بله طریقه مه کوئ، وړو هغه لږه ډفرنټ ده. اپلوډ ایمیج له به راشئ. دې ځای کې چې څنګه تاسو دا کلیک کړئ دا اپلوډ ایمیج نه دی، دا چې څنګه تاسو کلیک کړئ ډایرکټ به دې ته راشي چوز فایل، دا به ته کلیک کړئ. ټیک شو؟ او تصویر به راوالې دلته به یې پیسټ کړئ. که تصویر یې غټ وي نو اکثر تصویر به سایز غټ وي، داسې کار وکړئ په وټساپ باندې
چې کله تصویر ولېږي نو دا کمپریس شي نو واتس اپ اتوماتیکلی د سایز کم کی نو ځان ته په خپل واتس اپ باندې را سند کړئ او دلته کې اډ کړئ بیا ډایرکټ سیو پکچر وای مخکې لاړ شي په دې ځای کې به خپل شناختي کارت فرنٹ پیج دا ځای به کلیک کړي او دی به راشي ستا شناختي کارت په دې ځای به سیو سی ان آی سی وایي چې دا دې څنګه وکړو او اوکې دې کو دی ډایرکټ لاړ شي ستا پرسنل انفارمیشن ته ټیک شو پرسنل انفارمیشن کې سټوډنټ نوم به ورکې خپل ډیټ اف برث به ورکې پیرنټ نوم به ورکې موبایل نمبر به دې ورکې هغه جو الریډي پکې خپل صوبه به ولیکې په دې ځای کې ریزیډنس ته کوم ځای کې اوسېږي سوات ایډرس به خپل ورکې د سټوډنټ سی ان آی سی به دلته ورکې میل فیمیل به ولیکې پیرنټ سی ان آی سی به ورکې د سټوډنټ ایمیل به ولیکې ډومیسایل دې رقم ځای بېشکه ته په سوات کې اوسېږي ډومیسایل دې شنګلې دې بنیر دې دیر دې مردان دې هغه به ولیکې الټرنیټ موبایل په دې کې موستلی د خپل پلار موبایل ورکوئ ټیک شو که ستاسو دا نه کوي میسج نو هغه ته میسج لاړ شي دا ستا پرسنل انفارمیشن دی د دې نه بعد به راشي دلته به ولیکې میټریکولیشن په دې ځای کې د کوم ځای نه دی کړی دی فار اګزامپل زه به وایم چې یاره لکه که هر یو خپل سکول دی به ولیکې په لسم چې د کوم ځای نه کړي مارکس اپټنډ دومره مارکس دي کله دې کمپلیټ کړی 2023 کې بورډ کم یو سوات پېښور چې هر یو یا به ولیکې ټوټل نمبر یې څومره وی 1200 بیا راشه اف ایس سی دې کوم ځای نه کړي ده د هغه انسټیټیوټ نوم ولیکه فار اګزامپل جانزیب کالج ډیګري کالج ما دلته ولیکو دومره مارکس مې اخیستي 2024 کې مې کمپلیټ کړی دی بورډ څه دی پېښور دی او د هغه 1200 ټوټل مارکس دي په دې ځای کې په پاکستان ولیکې په دې ځای کې پاکستان ولیکې دواړو کې به کې پی کې ولیکې او یو سنټر به پېښور ولیکې او بل به بټ آباد ولیکې دواړه پېښور نشي لیکلی دواړه بټ آباد نشي لیکلی داسې بای ډیفالټ یې ښه څومره زر اپلای وکړئ اکثر پېښور فیل شي نو بیا به ګورئ بټ آباد ته ټیسټ له ځئ چې دا څنګه تاسو وکړو ډایرکټ به سیو بټن ووایي چې سیو بټن یې ووو نو ده به دې ځای کې راوسته چې یاره ستا انفارمیشن دا دی ستا کمپلیټ شو ایمیج دې هم اپلوډ شوی دی دا هم اپلوډ شوی دی اوس چې کله هر څه وشو که نه نو اوس دا شو سبمیټ اپلیکیشن که هر څه ټیک وو ته به سبمیټ اپلیکیشن وایي چې دا ته څنګه ووایي که نه نو دی تا ته ډایرکټ ستا تصویر او دا خپل ډیټیلز به وګورې دا به ستا ایمیج دا به ستا سی ان آی سی دا ټول به وګورې که دا ټیک وو نو ته به راشې دې ځای دا ټیک مارک به وکړې او چې څنګه یې دا ټیک مارک وکړو نو سبمیټ اپلیکیشن به ووایي چې سبمیټ اپلیکیشن دی ووایو چې ستا اپلیکیشن سبمیټ شو په دې ځای کې به راشې یور اپلیکیشن هیز بین سبمیټډ ټیک شو دا د دې طریقه ده په دې طریقه باندې دې ته اپلای وکړئ او چې څومره هم د فورسز ریلیټډ دي دا د خبره بیا کومه که ایم ډي کیټ ته فیلو نو بیا دا نمز کا ټاپ هم کې نو ستاله ایډمیشن نه درکوي ایم ډي کیټ به هم پاس کې 55% مارکس او بدی کې به سکور کې نو اله به کېږي ښه دا د دې اوورال طریقه وه ټیک شو تھینک یو